د یو اختر نه والا د بل اختر پورې د مینس کې واده کول یا نکاح کول دا بد ګڼي. وای چې دا چې سوکو کې نو دا ښه خبره نه. وای چې دې کې بیا تکالیف پیښیږي، جنگ جګړې پیښیږي، اولاد خرابي، شل خبرې د جهالت د زمانې نه را رواني چې د هغې نه نبي علیه السلام منع کړی. دا زمونږ د خلکو یو غلط رسم دی، غلط رواج دی چې هغوی وایي چې په دې میاشت کې به د 2 میاشتو کې به څه نه کوي، واده کویدل نه کوي، خوشحالي به نه کوي. دا مونږ سوچو کو دې خبره کې مونږ وکتل چې آیا دا خبره زمونږ د پښتنو کې ده که د مخکې نه را روانه ده؟ نو دا د مخکې نه را روانه ده. دا د نبي علیه السلام د نبوت نه مخکنی خبره ده چې خلکو به د یو اختر نه د بل اختر د منځ کې به نکاح کول یا واده کول، خوشحالي کول، دا به بد ګڼل. نو نبی علیه السلام چې راغی نو د المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ هغې سره په دې میاشت کې نکاح وکړو. بیا چې نبی علیه السلام واده کړی دی د سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سره، نو هم په دې میاشت کې کړی دی. دا نبی علیه السلام دې دپاره کړي چې دا رسم او رواج د جهالت پې ختم کړي. نو په دې میاشتو کې په دې نیت باندې کویدن کول، نکاح کول، یا په دې نیت باندې واده کول چې دا رواج ختم شي، نو دا سنت طریقه دا کول دي. یو هسې سړی واده کوي یا نکاح کوي، دې خبرې ته سوچ نه دی، دغه ځان له نکاح کول په خپل ځای باندې سنت دي، خو دا سنت پکې بیا نه ادا کړي. نو د نبی علیه السلام چې د عایشې بیبي سره نکاح شوی دی نو هم په دې میاشت کې شوی، او چې واده شوی نو هم په دې میاشت کې شوی دی. د نبی علیه السلام بیبیانې چې دي هغه د ټول امت میاندې دي، د ټول امت میاندې ګڼلی کېږي. بیا سیدنا عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یو جدا منقبت حاصل دی، الله ولی یو جدا درجه ورکړی ده، الله ولی عزت ورکړی دی چې د الله له طرفه هغې ته میلاو دی. په هغې کې چند خصوصیات د سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها سره خاص دي. لکه نبی علیه السلام چې د دې سره نکاح کوله، نو د نکاح کولو نه مخکې الله تبارک وتعالی د دې هغه تصور او د دې هغه تصویر او هغه شکل د نبی علیه السلام ذهن ته راوستی. مطلب د خبرې دا دی چې د دې د نکاح نه مخکې الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام سره مشوره کړې او په دې خبره باندې چې ته نکاح وکړه د سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاهرہ سره رضی الله تعالی عنها. دا نبی علیه السلام چې نکاح کړی ده نو دا د الله په مشوره باندې کړی ده د دې سره. نو چې الله تبارک وتعالی او ته مشوره ورکړه چې د دې سره نکاح وکړه او په دې میاشت کې کړی ده، نو هغه ډېره غوره ښځه ده، ډېره غوره زنانه ده که د اوسنۍ زنانو ډېرې غوره دي. پته لګي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها ډېره غوره ده. نو چې هغه ډېره غوره ده د هغې په دې میاشت کې نکاح کېږي، نو بیا زما او ستا زنانه او زما او ستا نارینه له څه مجال دی چې په دې میاشت کې به نکاح نه کوي یا به واده نه کوي. مشهوره خبره ده، قرآن ذکر کړې ده واقعه چې کله په عائشہ بیبي باندې تهمت ولګېد، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ توره راغستې ده. نبی علیه السلام ته یې اجازت وکړه چې دا کم خلک چې د تهمت کې شریک شوی دی یا دا تهمت لګوي چې د دوی فیصله زه په توره باندې وکړم، ځکه چې هغه زنانه، هغه بیبي او هغه د امت مور چې د هغې د نکاح کولو مشوره د نبی علیه السلام سره الله رب العزت کړې ده، نو هغه څنګه بدچلنه کیدی شي، بدفعله کیدی شي، بدلمنه کیدی شي. نو نبی علیه السلام ته وایي چې ته اجازت وکړه نو د دې فیصله زه بیا په توره باندې کوم. بله نبی علیه السلام چې د
جنۍ سره نکاح کړې ده د باکرې سره په ټولو بیبیانو په 11 بیبیانو کې په 11 نکاحونو کې دا یو بیبي ده سیده عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا باکره ده نورې ټولې سیبې دي یعنې کونډې دي یا مطلقین یو دا زنانه ده چې دا باکره ده جنۍ ده دې سره نبی علیه السلام نکاح کړی ده دې نه بل غټ خصوصیت څه کیدی شي بل دا نبی علیه السلام چې کله وفات کیږي نو سره د عایشې بیبي په غیږ کې پروت دی او نبی علیه السلام هغې ته تکیه لګولې ده او فرشته راځي د الله په حکم باندې د نبی علیه السلام نه روح اهلي او چې کله روح اهلي نو د نبی علیه السلام سر د عایشې بیبي په غیږ کې پروت دې نه بل غټ خصوصیت کیدی شي چې د پیغمبر سا الله وباسي د روح د نبی نه وباسي نو د داشتې بیبي په غیږ کې وباسي دې نه بل غټ خصوصیت نه ښکاري بل دا چې عایشه بیبي وی چې ما ته غټه خوشحالي په دې باندې حاصل ده چې زما د لاړې د نبی علیه السلام د لاړو سره میلاو شوي لکه نبی علیه السلام چې کله وفات کیږي نو نبی علیه السلام مسواک غواړي د ځنکدن وخت دی سخته ده نو چې مسواک غواړي نو مسواک کلک دی نو عایشه بیبي وی چې ما مسواک راواغست په خپله خوله کې میلون کو پوس مې کو په غاښونو کې نو بیا د هغې نه وروسته ما نبی علیه السلام له ورکړو نو نبی علیه السلام مسواک استعمال نو زما دپاره غټه د فخر خبره دا ده چې زما لاړې د نبی علیه السلام سره یو ځای شوي دي د داسې بیبي نکاح چې دی نو هغه په دې میاشت کې شوی او زما استاد زنانۍ په دې میاشت کې